دا 400 تنګي پولیسو یو خطرناک او خونړی ملزم سرتاج نیولې چې د تیر کال د دسمبر په 8 درې تنه بیرحمانه وجلیو او یو خزه جوړه کړې و. د پولیسو په وینا دغه کس په سیمه کې د یاري پیزا جوړه کړې و، عام خلکو ته ستونزې جوړولې او د ټوپک په زور به فشارونه اچول. د پولیسو لمحه سرتاج نه یوازې په وجنو کې ککړو بلکې په نورو جرمونو کې هم یې لاس لرلو. د سیمې خلک د نوموړي له وحشته تنګو او د پولیسو دا ګام د امولس لپاره د امن یو لوی پیغام دی. پولیس دعوه کوي چې سرتاج خغه مخال ونیول شو کله چې د نامعلومه ډزو په نتیجه کې جوبل شو. د درګۍ یو روغتون ته د علاج لپاره تللی و او کله چې د روغتیايي حالت لغه کېدو وروسته پولیسو ته اطلاع ترلاسه شوه نو هغوی سمدلاسه عملیات ترسره کړل. د سیمې د تړلو او د کلکو امنیتي تدابیرو له کبله سرتاج د روغتون د پرېښودو په مخال ونیول شو. هغه ملو کې یو نزار باچا او یو عارف عرف جوادو دا د خیسته باچا یو زیو یو خړایو. خیسته باچا په دې کې په مقابله بیا را فوټو کې پولیس ته په ډومبي سټیج کې په سلورو کسانو باندې داویداری شو. یو کس چې جعفر اغا سو وخت کې گرفتار شوی دی. حکم د مقدمه چې مین کریکٹر مین کردار والا ملزم اغا سرتاج ولې میر اکبرو چې د محکم داسې په دې قسمه جرمونو کې د ککړ پاتې شوی دی. د بونا چول اغا دروغ مجبورولو لپاره یا اغا نور پرشرایز کولو لپاره هغه د دوران کې موږ ته اطلاع شو چې دا سرتاج چې دی چت زخمی دی او په درګه کې دی علاج کوي. هغه ځای نه علاج یو کو روته او بیا غیره لپاره موږ دلته سونه زموږ چې ایگزیټ انټری فاین ټو پاغي باندې موږ نگرانی شروع کړه. پولیس ونیو او د ځ په نشاندهي باندې کم چې پاغه مقدمه کې د ټوپک استعمال کړو غم برآمد شوی دی. د پولیسو د پلټنو لمخې د نیول شوی او د وجل شو تنانو ترمنځ د کورنۍ لانجه روانه و چې د دې خونړې په سبب شو. وجانات پدې کې دا و چې د دې دغه تل کې کور په کور باندې ترازه و. پدې کې درې کسان لو یو زوجه کامل یو زنانه و دوه جوان العمر الکانو او پدې کې 15 کسان چې هغه ځامن. پولیسو د دې په پلټنه کې غوړه کارکردګي خودلې او د سرتاج نیول د قانون د واکمنۍ یو روښانه مثال دی. د سیمې خلک د پولیسو له دې ګام څخه مطمئن ښکاري او هیله لري چې عدالت به د قانون په ځای کېدو لپاره نور خو مؤثره اقدامات ترسره کړي. عالم خان شیرپو دلبر نیوز 400